بسم الله الرحمن الرحیم. دا بواسیر د څه وجې نه راځي؟ د دې وجوهات څه دي او د علامات څه دي او د اقسام څه دي؟ کوم ځای کې بواسیر راځي؟ بواسیر به موږ څنګه پیژنو؟ نو اوله دا خبره چې بواسیر راځي د ډیر خوراکونو په وجه باندې چې سړی ډیر بسیار خوراکي کوي او خېټه ډکه کي، د دې وجې نه د کولمول او مقعد له زور وځي دغلته ببل جوړ شي. دویمه وجه دا ده چې موږ کوم خوراکونه کوو عام طور باندې بازاري خوراکونه شو، په دې کې د کباب، پکوړه، سموسا او د بازار دا چاول یو په هغې باندې چې کومه چکني ده، دا عام چټنیانې چې کوم وي په هغې کې مرچکي وي او د مستو والا او فرای مچلي شوه، غوښه شوه، دا څیزونه بواسیر پیدا کوي. نو دا دوه غټې وجې د دې دي. اوس د بواسیر اقسام څه دي؟ نو یو بواسیر بادي دی، یو بواسیر خوني دی او بل بواسیر عمیا دی. هغې ته تغمم ویل کېږي. دا دوه قسمه خلک پېژني، دا درېیم قسم نه پېژني. نو بادي بواسیرو علامت هغه دا دی چې وینه ورسره نه وي او انسان ته تکلیف وي، سوزش وي، خارش وي په مقعد کې او بعد په کولمو کې وي، د هغې درد د وجې نه دی کوم دی دسماتې نه شي کولی، قبض یې وي، قبض د دې علامت دی. بلکې قبض هم د دې یو وجه ده، خو دا قبض کېږي هم د ډېر بسیار خوارۍ په وجه باندې، خوراکۍ په وجه باندې او د فرایي څیزونو په استعمال په وجه باندې. او خوني کې دا وي چې هغې کې خون وینه ځي، دې ته خوني په دې وجه وایي. خو دا دغلته مقعد کې یو ببل جوړ شي د قبض د پرشر په وجه باندې او د ډېر زور په وجه باندې، او یا دانه جوړه شي، بیا هغه د بلډ نه وینې نه ډکه وي چې کله دوی دسماتې کوي نو هغه ببل له زور ورشي، نو هغې کې سوري وشي او هغې نه دارې وځي. او دې سره ریلیټډ چې کوم دی نواسیر دي. نو بعضې خلک او بواسیر او نواسیرو کې فرق نشي کولی، د بواسیرو دوايانې استعمالوي، د بواسیرو دوايانې استعمالي او ښېګړی نه کېږي په دې وجه چې هغه پېژني نه چې دا نواسیر دي که بواسیر دي. نو ناسور چې دی هغې ته فیسچولا ویلې کېږي، هغه یو جدا څیز دی، هغه یو اوبار دی، یو پړسوب دی او دغلته په هغې کې پیپ وشي، سویلنګ پکې راشي او هغه بیا سرخي پکې پیدا شي، په هغې کې پیپ وشي. ډاکټران بیا د هغې اپریشن کوي، اپریټ کوي یې، ځکه چې هغې کې ډېر زیات پیپ وي، نو پیپ ترې وباسي نو مریض ښه شي. او بواسیر هم چې کوم دی دا کوم ببل شوي نو دا کټ کړي او دغه ځای نه یو ټپ وباسي، بس دا ټیټ شي. خو د دې ابتدا کې که دې علاج وکړی شي، یو د دې خوراکونو نه ځان وساتلی شي، د ډېر خوراک نه او دغه شانتې د کباب، پکوړې، سموسا او د فرایي څیزونو نه، نو انشاءالله د بواسیرو نه به بچ شئ. او که چاته داسې علامات شروع شي ابتدایي، نو په وخت د هغې غم وکړي، لکه خارش ورته پیدا شو مقعد کې یا خېټه ډېره سخته شوه، نو قبض کشا دوايانې میلاویږي، ډاکټر ته رجوع کړي، طبیب له راشي، نو د دې مصیبت نه وبچ شي. او ابتدا کې د دې علاج ډېر اسان دی، دوايانې خاص کر زموږ حکیمي دوايانې، طبي دوايانو سره د دې علاج ښه په اسانه باندې کېدی شي. او چې کله زیات شي بیا هم لکه یو معالج ته لاړ شي چې هغه د هغه پوره تشخیص وکړي، نو امکان شته دی چې داسې 70-80% امکان شته دی چې په طب کې د علاج وشي. او چې کله د دې نه خبره بار شي نو بیا به اپریټ کوي. اپریشن د فیسچولا شو، د هغې اپریشن خو ډېر بهتر دی، فایده ډېره کېږي. ابتدا کې د فیسچولا علاج هم موږ کولی شو، په M4 باندې موږ د دې علاج کولی شو او 15-20 دن کې فیسچولا بالکل ختمېږي. خو چې ډېر وخت تېر شي او په هغې کې پیپ ډېر شوي وي، نو بیا هغه سرجري د هغې بیا پکار ده، هغه جراحت والا کار هغې سره پکار دی. دا نواسیر او بواسیر د دې بهترین علاج موږ سره موجود دی. که څوک موږ سره رابطه کول غواړي نو په دې نمبر باندې واتسپ باندې رابطه وکړي.